حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. دې سورة مبارک نومو سورة الجاثیه دی. دا رسو یو آیات مبارک را روان دی چې الله تعالی فرمایي چې په دې آخرت کې به دا خلق ټول چې کوم دی دا په زنګونانو باندې پراته وي د یارې د وجې نه. جاثیه دغه ته ویل کېږي. نو دغه بیان پکې راغلی دی. ټول سورت مبارک د سورت جاثیه وي. مکی سورت ته 29 پدې کې آیاتونه دي او 4 پدې کې رکوګانې او په دې سورت مبارک کې زیات تور د الله پاک توحید او دا رنګي رسالت او دغه شان د قیامت بیان چې کوم دی الله تعالی فرمایلی دی د خپل قدرتونو چې دا بارانونه ورون کې او دا ټول ځناور او حیوانات الله پاک پیدا کړی دي. شپې او ورځې بدلی را بدلی. نو دا ټول د الله پاک د قدرتونو هغه نښې دي. د دې وجه نه په الله پاک باندې ایمان راوړل پکار دي او الله پاک منل پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. الله فرمایي دا نازلول دی کتاب دی. دا کتاب دا قرآن کریم نازل کړی شوی دی دا الله پاک طرفنا. العزیز الحکیم چې هغه غالب دی او حکمتون والا دی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بشک په اسمانونو کې او په ځمکو کې خامخا نښې د قدرتونو د الله پاک دي او د الله پاک د توحید نښې دي په دې کې. للمؤمنین د یقین کوونکو د ایمان راوړونکو خلکو دپاره. نو دا خبره بیا بیان شوله چې نښې د ټولو خلکو دپاره دي خو چې چا ایمان راوړ نو هغوی ته پیدا حاصله کړه. د دې وجه نه الله پاک فرمایي په دې کې نښې دي دپاره د مؤمنانو. وفي خلقكم وما يبث من دابة. الله فرمایي او ستاسو پرې پیدا کولو کې او په هغه کې چې الله پاک خواره کړي دي من دابة دا ځناورو دا حیوانات الله پاک په دې ځمکه کې خواره کړي دي او پیدا کړي دي. نو ستاسو په پیدا کولو کې او د دې په پیدا کولو او خورولو کې آیات لقوم یوقنون. نښې دي د الله پاک د قدرتونو خو د هغه قوم دپاره چې څوک یقین کوي. چې چا کې یقین نه وي که نه نو بیا خو د هغه دپاره دا نښې په کار رانلې که نه هغه ته پیدا وانه غوښته. واختلاف الليل والنهار. او الله تعالی فرمایي او په دې مختلف کول را مختلف کول د شپې او د ورځو کې چې شپه لاړه شي ورځ راشي دارنګې رنګونه مختلف دي. شپه توره او ورځ سپینه کله لنډېږي کله اوږدېږي. نو په دې اختلاف د شپو او د ورځو کې وما انزل الله من السماء من رزق. او په هغه کې چې الله پاک نازل کړي دي الله پاک نازل کړي د اسمان طرف نه من رزق سو رزق ان الله پاک چې د دې اسمان نه کوم باران راوړي چې په هغې سره بیا رزق پیدا کېږي. نو الله پاک فرمایي په هغه کې چې الله پاک کوم بارانونه راوړي فاحیا به الارض بعد موتها. پس را چمدی کې الله پاک په هغې سره ځمکه د هغې د وچېدو نه پس چې دا ځمکه یو قسم مړی وچوي. نو الله پاک فرمایي په دې بارانونو ورولو کې وتصریف الریاح په دې اړولو راړولو د بادونو کې چې کله ګرمې هواګانې وي کله یخي او کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه او دغه شانتي کله سختي سیلې وي کله نرمې هواګانې وي. الله فرمایي په دې ټولو کې آیات دا الله پاک د قدرتونو نښې دي او دلایل دي لقوم یعقلون د هغه خلکو لپاره چې د عقل نه کار اخلي. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. الله فرمایي تلک دا آیاتنا او دا نښې چې دي
او دا قرآن کریم دا آیاتونه چې دي آیات الله دا الله پاک هغه نخې دي او دا الله پاک د کتاب آیاتونه دي او دا نخې دي دا الله په قدرتونو دا الله په وجود او دا مختلف نخې او دا دلائل الله د قرآن کریم دا آیاتونه دا رنګ دا نور نخې دې ټولو ته آیات ویل کېږي نو الله فرمای دغه نخې دي دا الله د قدرتونو دا الله د وجود نتلوها علیک بالحق چې مونږ لولو دغه پتا باندې ټیک ټیک تا ته مونږ ټیک ټیک بیانو فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله فرمای فبأي حديث پس پکم یو کلام باندې بعد الله دا الله د کلام نه پسو وآياته او دا الله پاک د آیاتونو نه پس چې کوم آیاتونه دي او الله پاک کوم نخي الله را لګري دي نو الله تعالی فرمایي چې کله دوی په دې قران باندې ایمان نه راوړي او الله پاک کوم نخي مقرر کړی او کوم دلایل نو د دې نه پس چې په دې باندې وسړی ایمان نه راوړي کنه نو بس بیا په کوم کتاب باندې اخر دې ایمان راوړي او په کوم کلام باندې ایمان راوړي فبأي حديث بعد الله پس په کوم یو کلام باندې د الله د کلام نه پس لا غنا علاوه وآياته او د الله پاک د آیاتونو د الله پاک د دلایل نه پس په کوم دلایل باندې خلک ایمان راوړي یؤمنون ایمان براوړي یعنی په قران باندې وایي سړي اصلاح نشي کنه او الله چې کوم دلایل پیش کړي د خپل قدرتونو د خپل وجود نو چې په دې باندې وسره یقین نه کوي نو بیا به په کومو ان دلایل باندې یقین وکړي دغه انسان یقینا چې کوم دې گمراه دی وایل لكل افاک اثیم الله فرمای هلاکت ته تبعیدا لكل افاک د هر دروغجن د پاره چې په عقیدو کې هم دروغجن دی اثیم او ګناهګار دی د عمل په لحاظ سره د عملونو کې ګناهګار عقیدو کې ګناهګار د لپاره هلاکت دی د جهنم غکن ده يسمع آیات الله چې دی اوري د الله آیاتونه قران دی اوري د الله آیاتونه اوري دلایل دی اوري په دې حال کې تطلع علیه چې دغه لوستل کېږي په د باندې دغه نخې لوستل کېږي دغه آیاتونه او هغه اوري ثم يفر مستكبرا او بیا دې همیشواله کوي په خپل کفر باندې په خپل نافرمانی باندې اصرار کوي مستكبرا او لوی کوي د ایمان راوړونه د تابعداري نه دي تکبر کوي او الله فرمایي ک علم يسمعها گویا کې دغه آیاتونه او دغه نخې کوم دی دغه دلایل اوریدلی نه دي تب وجه دا اوریدلی نه دي دې خبر نه دي دا څه کوم دي ځان یعنی بے پروا کړی فبشره بعذاب الیم پس خبر ورکه د تعذير ورکه د عذاب دردناکو الله دې بیا زیره ورکه د عذاب زیره او د عذاب خبر ورکه وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا او په هغه وخت کې چې معلوم کی زما د آیاتونو نه او زما د دلایل نه څه شي الله وی کته د آیاتونو بیانم شي او څو دلایل ته پیش شي اتخذها هزوا نو دې اونې سیا غیر را ټوکه کړي شي وی هغه پورو ټوکی کوي د الله د دین پورې د علماو پورې د دین د خبر پر دې ټوکی کوي اولئک لهم عذاب مهین دا خلق چې دي د دوی لپاره به عذاب سپکونکې عذابونه بولي او الله فرمای من ورائهم جهنم او مخه ته دغه خلق جهنم پروت دی جهنم ته مخه در روان دی الله وی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او پکار بران شي د دوی د طرف نه هغه چې دوی کم کړي کم شي زونه چې کم دوی کم مال ګټلې دي او دوی کم بچی پیدا شي دي نو دا به ګوره پکار را نشي ولا یغنی عنهم ما کسبوا او پکار بران شي د دوی د طرف نه هغه چې دوی کم حاصل کړي دي کم مالونه کم بچي
الله فرمای هغه پکار ران فی شی اند ایشی د دوی د طرف نه ایس پکارې دی نشي ولا متخذوا من دون الله اولیاء او نه به هغه پکار راشي چې دوی نیولې دي د الله نه علاوه څوک دوستان او معبودان دوی ځان له کوم دوستان لټولي دي او کومې پارټۍ او کوم مشران نو دا بوله بیا ګوره پکار را نشي دا بوتان موتان او ولهم عذاب عظیم او الله فرمایي ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره به عذاب وی لوی هذا هدى الله فرمایي دا قران کریم هدایت ته دا عظیم الشان کتاب هدایت ته والذین کفروا بآیات ربهم او هغه کسان چې کفر کړي په آیاتونو خپل پروردگار باندې لهم عذاب من رجز علیم دوی پر عذاب نبی سخت دردناک الله الذي سخر لكم البحر الله پاک هغه ذات دی چې په خدمت کې لګولې تاسو په دا سمندرونه دریابونه دا د انسان په خدمت کې دي الله پاک پیدا کړی دي لتجري الفلك فيه بأمره د پاره چې روان شي کیشته او جازونه په دې سمندرونو کې دا الله په حکم باندې دا الله په حکم پکې روان دي چلولو اجازونه دي لولو کیشته او ډوبېږي نه الله پاک انسان له پوهه ورکړه دماغ ورکړو او الله پاک ورته وبو پیدا کړی دا هواګانې او دا ډیزل او دا پټرول نو الله پاک ذات ته ولتبتغوا من فضله او د پاره دې تاسو ولټوي دا الله فضل ان رزق لکه خلک تجارتونه کوي په سمندري جهازونو په کشتو او ملغلره په سمندر کې لټي او دا مرجان او ملغلره ولعلكم تشكرون او تپار دې تاسو شکر وباسئ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض او په خدمت کې لګولې الله پاک تاسو لپاره هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکو کې دي جميعا دا ټول د انسان په خدمت کې دي کدا زهريله شیدونه دي کنه زهريله او دا نقصان ولا شیدونه یا هغه شیدونه چې الله پاک حرام کړی دي نو خو الله ته معلومه ده د انسان په نقصانی او یا دنیوي یا اخروی یا پکې دواړه نقصان نه ځکه الله پاک حرام کړی خو سنه څه غوړې پیدا غوړې پرې ټولو کې شته پرې زهريله او شیدونو کې غوړې پیدا دي دا ټول د انسان په خدمت کې دي جميعا دا ټول منه په دې حال کې چې دا ثابت دي دا الله په حکم نه الله په فضل باندې دا الله پیدا کړی دي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشک په دې کې خامخا نخیلی دا الله د قدرتونو خدا هغه قوم لپاره چې د فکر نه کار اخلي چې چا په سر کې دماغ وي کنه چیرته دور لوی کارخانه الله پیدا کړی دا او دا دور اسمانونو او ځمکې دا څه پیدا دي د دې څه نتیجه خورا روانه ده کنه قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله دا اوس الله تعالی فرمایي چې مسلمانانو کې اوچت اخلاق پکار دي بعضې معمولی خبرو یو بل سره جنګونه هغه نه پکار بلکې یو بل ته معافی پکار دي روایتو کې راځي چې په مکه مکرمه کې حضرت عمر رضی الله عنه ته یو کافر چې کوم نه کنځلې وکړي او مشرک عمر رضی الله عنه چې کوم نه اراده وکړه چې دنه بدلا اخلم دغه ماته وی کنځلې کړي یادارنګ بل یو واقعیا په یو سفر کې غزوه بني مستلق یو غزا کې نبی علیہ السلام صحابه کرام تلیو نو عبد الله بن ابي منافق دا منافقان هم هغه وخت کې لګنه ځکه دوی خو مسلمانان کې ځان حساب او منځونه بیان کول او روجي بیان نیول او جهادون لبم تل او بیا به موقع بیا مونته نو نقصان بیا مسلمانان ته ورکاو لکه اوس هم داسې منافقین شته ظاهر کې مسلمانان دي خو چې موقع راشي نو بیا دین ته نقصان ورکوي نو دی عبد الله بن ابي منافق خپل غلام ولګو وداغه کوینه مال اوپر اٹکېګا نو ډیر نا وخت یې چې واپس راغی لکه ولي ویره د عمر رضی الله عنه یو غلام
او هغه به مونږ ته وی چې بس تاسو به چې کوم دی وګټه کوئ چې د نبی علیہ السلام اوبه مخکې ډکې شي نبی علیہ السلام به وړي ابو بکر صدیق صاحب به وړي نو چې هغوی له مخکې ډکې شي د هغوی لوښي نو الله به تاسو ډکوئ وی دې وجه نه را باندې ناوخته شو نو دا منافق وی تاسو ته خو مونږ وی که نه چې دا نبی علیہ السلام پرې صحابه کرامو خرچې مه کوئ او دې مسلمانانو له ځای مه ورکوئ د مهاجر له وی د دې خو دا مثال شو چې بس لکه سپی چې کوم دی صورت کې نو بس بیا په تا باندې به حمله کوي وی دا مونږ په خپله ځان ته دوی مس کړو او اوس چې مونږ پې خرچې وې کولې او اوس دوی چې کوم دی زمونږ اوبه نه پرېږدي او داسې د بېادبۍ خبرې وکړې عمر رضی الله عنه چې کله خبر شو نو هغه اراده وکړه چې یاره دې ته برابروم دا خو هسې منافق و کافر و خو نبي علیه السلام منع کړو ځکه په ظاهر کې ایمان راوړی و مسلمان به حسابېده بیا به خلک وایي چې یاره خپل ملګري چې کوم دی مړه کړي نو دا آیتونه نازل شو چې عامو حالاتو کې یعنې بس معافي پکار ده او چې کله بیا د جهاد حکم وشي بیا خو به در جهاد هم کوي نو په عامو حالاتو کې یعنې یو بل ته معافي کول ځکه هر انسان نه خامخا په کمزورۍ انسان کې راځي قل للذین آمنوا وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته یغفروا للذین لا یرجون ایام الله چې بخنه دې وکړي هغې خلکو ته لا یرجون چې هغوی امید نه کوي او عقیده نه لري ایام الله د هغې معاملاتو د سزا او د عذابونو د الله یو سړی چې کوم دی چې کافري نو خو د الله پاک د عذابونو او د هغې معاملاتو چې ماله به الله عذاب راکړي نو د هغه خو عقیده نه وي که نه هغوی چې بس که دا دنیا ده بس سره دغه دنیا ده او بیا چې کوم دی نور څه نشته نو دا آیتون نازل شو چې عامو حالاتو کې چې کله جهاد موکله نه وي نو بیا کافر تم چې کوم دی معافي خیر دی کوه پرېږده داسې یو خبر نیمه کله کله وکړي او چې کله بیا د جهاد موکله چې بیا خو سره جهاد ګورې کړی کېږي ښه نو دا لا یرجون ایام الله مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې دای او فرمایل چې دوی امید نه کوي د دغه سزاګانو عقیده نه لري نو په دې کې سختۍ ته اشاره ده وي لکه چې یو سړی عقیده نه لري چې ما د بګینه عذاب میلاویږي او ناڅاپه بیا ته په عذاب کې مبتلا شي دا کافران لکه دوی خو آخرت نه مني اکثر کافران نو امید نه کوي او په دې کې په عذابونو کې بیا مبتلا شي نو دا ناڅاپه چې عذاب راشي که نه او سختی نو بیا ډېر تکلیف ورته نو په عامو حالاتو کې الله پاک فرمایي چې هغه خلک چې هغه عقیده نه لري او نه یریږي ایام الله د الله د هغې عذابونو نه او د هغې عقیده نه لري نو دوی ته چې کوم دی عامو حالاتو کې معافي کوئ خیر دی او الله پاک فرمایي چې دا د بخښنې دا حکم ځکه وشو لیجزی قوما بما كانوا یکسبون چې بدلی ورکړي الله پاک هغې قوم ته په هغه چې دوی کوم عملونه کوي الله به له سزاګانې ورکوي د دې لپاره یو ورځ شته دی د عذابونو او د ثوابونو اصل ځای ګورې هغه ځای دی من عمل صالحا فلنفسه هغه څوک چې عمل کوي نیک عمل نو پس د خپل ځان دپاره یې وکړو ومن اساء هغه څوک چې بدي کوي ګناهونه کوي فعلیها پس په ده باندې دی د هغې هغه سزاګانې او د دې هغه عذابونه هم په ده باندې دي ثم الى ربکم ترجعون او بیا به تاسو خپل پروردګار ته واپس کړی کېږئ هر چا ته به خپل خپل هغه بدلې میلاویږي یو ورځ را روانه ده ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب والحکم الله فرمایي خامخا به تحقیق سره ما ورکړی بني اسرائیلو ته الکتاب کتابو الله یې ما ورته تورات ورکړی او نور کتابونه هم په دوی کې ډېر راغلي وو تورات او انجیل او زبور دا پیغمبران چې راغلي وو بني اسرائیلو کې راغلي وو که نه نو الله فرمایي ما دوی ته کتابونه ورکړي وو واړه واړه کتابونه هم په دوی کې راغلي وو لوی لوی کتابونه هم په دوی کې راغلي وو الله یې ما ورته ورکړی وو کتاب والحکم او حکومتونه ولا الله ورکړي والنبوة او پیغمبري یعنی په دوی کې پیغمبران ډېر راغلي دي دې بني اسرائیلو کې ورزقناهم من الطیبات او رزق ورکړو ما هغوی ته د پاک او حلالو شیزونو نه
پاک پاک شیزونه من او سلوا تیار خوراک وته میلاویدو وفضلناهم على العالمين وما غرواله فضیلت ورکړو هغه ته على العالمين فعالمين ومخلوقات د هغه زمانه په خپل زمانہ کې بنی اسرائیل یو فضیلت والا او برکتی قومو نافرمانه هم پکې ډېر شي دي خو نیکان خلک هم پکې تیر شي دي نو الله تعالی فرمایي چې څنګه ما پیغمبري مخکې نه جاری کړی دا کتابونه را لېږلي دي نو دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخیری پیغمبر دی دا غنیمت وګڼئ قران کریم غنیمت وګڼئ وآتیناهم بینات من الامر او ورکړو ما هغوی ته بینات واضح واضح خبرې او واضح احکامات او موجزی من الامر دې معاملې د دین او د نبی علیہ السلام په باره کې دوی ته غم نخي الله پاک غ دلایل ورکړو چې دا اخیری پیغمبر دی چې تاسو انتظار کوو نو د نبی علیہ السلام خبره ته ناشنا نه و دوی ته الله پاک ما دوی خبردار کړو چې دا اخیری پیغمبر دی فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم پس اختلاف نو کړي هغوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس هغه نه چراغ له وغه ته پویا د پوی باوجود چې خپویو چې نبی علیہ السلام د اخیری پیغمبر دی د الله پاک او قران کریم د اخیری کتاب دی نو خپویو په دې باندې خو بیان ګوره اختلاف وسره کو د زد د وجنا د حسد د وجنا باغیان بیانون د وجد حسدنا او د دشمنونو چې دوی په منځ کې وو د حسدونو د وجنه د نبی اسلام سره به حسد کو چې اخر دی ول پیغمبر شه اخیری پیغمبر په دوی کې ول راغی بنی اسماعیل کې ول راغی او بنی اسرائیل کې ول راغی نو الله فرمایي سره د پوي دوی چې کوم اختلافات وکړو ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه بشک پروردگار صاحب فیصله کوي د دې په میاں کې په ورځ د قیامت باندې بیا به عملی فیصله کیږي فيما كانوا فيه يختلفون فاغه کې چې دوی هغه کې اختلاف کوي بیا به عملی فیصله کیږي عملی فیصله دا ده چې جنتیان به جنت ته او دوزخیان به دوزخ ته او الله فرمایي چې څنګه بنی اسرائیل کې پیغمبران راغلي کتابونه به راغلي نو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم ما ویراولې غلي ثم جعلناك على شريعه من الامر بیا موږ ته وګرځولې على شريعه فيو شريعه او فيو طریقه من الامر د دې معاملې د دین دا معاملہ الله پاک ته ما وسپارله اصل کې شریعت دا ګودر ته ویل کېږي کنه چې کوم دین خلک وبس کی وبډه کوي نو څنګه په وګو باندې انسان چې کوم دې جمدې پاتې کیږي نو دا رنګ په دې شریعت او په دې معاملات باندې د انسان ګوره ژوندۍ ده که شریعت نه کنه احکامات د دین نه نو پس انسان بیا زناور دی نو دا بیا څنګه ژوندۍ ده بیا الله فرمای ما ګرځولې ته یعنی ما تعالی یو شریعت درکو په دې معاملې د دین کې یو طریقه می تعالی درکړه اخیری پیغمبر می کړی فتبعها فتابداری کا ولدی خپل انتابداری کا واخلک را بلا او د دې خواهشات په سیمه ده دی بکر نبی علیہ السلام تبیخه وې د مونږ په راځه نو الله تعالی فرمای نبی علیہ السلام ته چې څنګه اوسه پورته تابداری د دوی نه کړی بیا به موږ تابداری د دوی نه کوي نو دا په حقیقت کې الله پاک ورې مونږ ته اوري ښا لکه نبی علیہ السلام د دوی تابعداري نه کوله خدا مونږ ته اوري چې د انګريزانو په طریقو مچ لري ښا پتلونه ما وندي او بیا حیايي مکوي دا د يهودو د نصاراو چې کومې طریقې دي او کوم غلط رواجونه دي او کوم غلط نظریې دي بلکې په خپل اسلامي نظام په اسلامي قانون باندې چلیږي نو د دې وجنه چې زموږ شریعت یو مکمل شریعت دی یو نظام دی یو قانون دی يهود او عیسایان چرته دا غواړي نه چې اسلامي نظام دی په یو وطن کې راشي او بس علماء بدنام کوي او بس تکلیفونه او تور کوي او بیا عام مسلمانانو بیوقوفانی بس د انګریزانو ایجنټانو لا وټونه ورکی او غوړه چې کوم دې کوششونه بیا کوي نو څه وشو
علما خو الحمدلله همیشه د پر خپل ژوندۍ تیری خدا خلق ټول ذلیل شه اسلامی نظام نه کنه کني په اسلامی نظام کې د کافر د پاره د زناور د پاره پاکه رحمت دی نو الله فرمایي ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تابعداري مکو د خواهشات د هغه خلکو چې پويږي نه دا ټول بیوقوفان دي وی الله وی دا پويږي نه دا يهود او دا عیسایان او دا نور که په دنیا پر حاصل ځان ته پوي وي کنه نو د دنیا به څه پوي اصل پوي خو د روح ته د دین دا څه پویا چې په دنیا کې هم تعالی پکاريږي آخرت کې هم پکاريږي په قبر کې هم تعالی پکاريږي نو هغه اسلامي نظام دی هغه د اسلام تعلیم دی هغه د قران او د سنت تعلیم دی هغه د انګريزي تعلیم نه دی ټیک ته یو ضرورت یو انسان چې کوم دی چې یو مسلمان نیک ډاکټر دی په قران او په حدیث کې دیږي انګريزي دې د پرځه کې سبق وځي د خلکو خدمت وکړي یا په یو یونیورسيټي کې لیکچرار شي یا بل ځای کې خو اول مقصد به ګوره دیني او که دیني نه صرف دنیا حاصله وړي کنه نو دغه بیا ډېر کمکل ډاکټر دی هغه دغه بیا ډېر کمکل انجینیر دی چې خپل الله ته يرش انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الله فرمای بشک دوی چې دي لن يغنوا عنك هرگز بدوی دفن کی من بن کی تانا من الله الا الله د عذاب په مقابله کې شی ایشه الله پاک کتا تابعداري وکړه پرس کا نبی رسول الله تابعداري ګورې نه کوي د کافرو خدا مونږ ته اوري کتا سو تابعداري ګورې د دوی وکړه کنه د يهودو د نصارا او د کافرو نو بیا ګوره تعالی دوی په کار نه راځي ښا آخرت کې هم د په کار نه راځي بلکې په دنیا کې هم په کار نه راځي ښا دا دومره بے خوند خلک دي وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ او بشک دا ظالمان چې دي بعض د دوی اولیاء او بعض مرګري د بعض دي الله دا ظالمان دا یو پارټي ده دا یو بل مرګري دي او د ظالم سره لګي او الله وی زنه متقیانو په پارټي کې مخه متقیانو مرګري والله ولي المتقين والله پاک دوست او امداد کوونکی د متقیانو پرهیزګارانو الله دې طرف ته مخه دې ته حزب الله وی دا الله تعالی هذا بصائر للناس الله فرمای دا قران کریم بصائر للناس دا د عبرت خبرې دي د عقل مندي خبرې دي د خلکو لپاره دا تر دنیا کې پکاريږي آخرت کې هم پکاريږي دا داسې کتاب دی ښا وهدى او دا عظیم شان هدایت ته ورحمت لقوم یوقنون دا رحمت ته دا هغه قوم لپاره چې یقین کوي او چې چا په یقین نه نو اخو تباہ و برباد شي کنه چې کوم مسلمان په یقین نه کوي کنه اسی زه مسلمان یم نو بس نه به د دنیا شي نه به د دین شي ام حسب الذين اجترحوا السيئات او الله تعالی فرمایي دا کوم خلک چې کفر کوي ګناهونه کوي د دوی دا خیال دی چې بس مسلمانان او کافران دا ګینه برابر دي الله پاک فرمایي په دنیا کې برابر نه دي په دنیا کې مسلمان خو کولای دي آرام ژوندۍ تیری چې څومره په دین څوک چلیږي کنه نو دومره مطمئن او د مرګ نه پس هم الله پاک دا برابر نه دي د مرګ نه پس بیا د مسلمان مزي دي ها نو الله تعالی فرمایي چې چې کوم خلک ګناهونه کوي د دوی دا ګمان دي چې دا د مسلمانانو برابر دي د نیکانو خلکو برابر دي دا برابر کېدی نشي نو خامخا چې کوم دی یندا یو زندگی را روانه ده چې دا فرق په معلومیږي او الله پاک په نیکانو خلکو ته خپل رضا ورکړي بدلې به ورکړي او کافرانو له سزاګانې میلاويږي ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا ګمان کوي هغه خلک اجترحوا السيئات چې هغوی کوي ګناهونه چې څوک کفر کوي ګناهونه کوي الله پاک فرمایي هغوی دا ګمان کوي ان نجعلهم دا چې موږ به وګرځو دوی کالذین آمنوا وعملوا الصالحات پشان د هغه خلکو چې ایمان راوړل او نیک عملونه یې کړی دي سواء محیاهم چې برابر به د دوی هغه زندگی و مماتهم او د دوی هغه مرګ اند مرګ نه پس کوم حالات تر روان دي نو دا کافران دا ګمان کوي چې د دوی زندگی
او د دوی د مرګ نه پس کوم ژوندۍ ده او د دوی مرګ دا د مسلمان په شان دي نه ډېر فرق دی پکې ښه ساء ما يحكمون ډېر بد دی هغه چې دوی کومه فیصله کوي دا دوی چې کوم ګمان کوي چې موږ د مسلمان ته رسېدي شو الله یې مسلمان ته نشي رسېدي ښه کافر مسلمان ته نشي رسېدي وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کړی الله پاک اسمانونه او ځمکې بالحق په حکمتونو سره الله دې کې حکمتونه دي دا دومره لوی کارخانه چې ولاړه ده او روانه ده دې کې حکمتونه به پیدا ګور نه دي ښا دې هر څه ګوري یو نتیجه را روانه ده او الله پاک فرمایي دا الله په قدرتونو باندې دلالت کوي دا اسمانونه او دا ځمکې ولتجزا كل نفس بما كسبت او د پاره دې بدله ورکړي شي هر نفس دا هغه چې کوم عمل کړي هر یو خپل بدله ملاويږي وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نه کړي کیږي او الله تعالی فرمایي چې هغه کس چې د خپل خواهش په روان دی ها د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي خدای او دا غي په روان دی او الله پاک گمراه کړي دي ځکه الله ته پته ده چې دغه انسان په خپل خوشاله سره په خپل اختیار سره گمراهي غوړه کړه چې څوک په خپل اختیار سره گمراهي غوړه کوي نو الله پاک دا چې انسان بیا گمراه کوي او چې څوک په خپل خوشاله سره ایمان غوړه کوي نیک عمل غوړه کوي نو الله ولا بیا د غي طاقت ورکوي هغه دا خو امتحان دی کنه نو کم کس چې گمراه شو او الله پاک داغه په غوګونو مهر ولګاو په زړه باندې چې په غوګونو باندې بس بیا هدایت نه وړي بیا ولا غانې خوند ورکوي بیا ولا قران خوند نه ورکوي او په الله پاک له په باندې مهر ولګاو بیا په لګي غلطي عقیده لري غلط سوچونه کوي او په دې سترګو باندې ولا الله پر دې کې خو دي بیا دې حق نه ني د حق مرګرتیا بیا دې نه کوي خېینی خو مرګرتیا بیا نه کوي لکه یو قسم په سترګو پر دې پرتی دي نه الله پاک فرمایي چې الله پاک گمراه کی کنه نو څوک بیا بلار راوستي شي افرأيت من اتخذ الهه هواه الله وی خبر را کماتا دا هغه چا په باره کې چې هغه اونیسو خپل خواهشات لره خپل معبود د خپل خواهشاتو په روان دي دا غي نه خدای جوړ کړی دی د خپل خواهش په روان دي دا الله د دین تابعداري نه کوي دا الله د قانون خپل خواهش په روان دي وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ او گمراه کی اغلره الله پاک د وجه د علم د الله نه چې الله ته پته ده چې په خپل اختیار باندې یو سړی گمراهي خوخی د گمراهي په روان دي د گمراهانو مرګرتیا کوي نو الله پاک دا انسان بیا گمراه کوي وختم على سمعه وقلبه او مهر لګولې الله پاک دا په وګونو او دا په پړه باندې بیا حق خبره ولا خو نه ور کوي حق خبره سوچ نه کوي د غلطو ارادو سوچونه کوي وجعل على بصره غشاوه او الله لګولې دا په سترګو باندې پردي په سترګو له پردي وਹੀ حق هغه بیا چې کوم دی خېنی عمر ګرځي نه کوي لکه په سترګو پردا پردا فمن يهديه من بعد الله فسوق هغه ته هدایت کی دا الله د گمراه کول نه پاسو الله دې گمراه کم کنه او الله پاسو گمراه کوي نه بار بار تیر شو خدای چې په خپل خوخه باندې گمراهي خورکی نو الله پاک مستې تا دا خوخه ده بس داغه کا برابر باندې کوم نو بیا به څوک په هدایت باندې راوړي افلا تذکرون آیات خو د سوچ نه کار نه اخلي الله پاک وي او دې کافر به دا خبره کوله بس دا ژوندون د دنیا دی څوک مړ کیږي څوک جمع کیږي او دوباره بیا به ژوندون نشته او دا خو په زمانه وي رفتار دی څوک پیدا کیږي او قوتونه ورو مضبوطیږي ځوان شي بیا ورو قوتونه کمزوري کیږي بس بوډا شي او بس بیا به ختم شي अब دوباره وی جمع کېدل بیا نشته نو دې به دا خبره کولې الله پاک فرمایي تر په دې خبر باندې دلیل نشته ښا دوباره چې کومه جمع کېدل ولې نشته څه چلې دا الله پاک اورم به پیر پیدا کوي شي دویم پیر پیدا کوي نشي نو دې به دا خبره هم کولې وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا او اذا کافران چې کوم آخرت نه مني دوباره ژوند نه مني ما هي جنت دا ژوندون
الا حیاتنا الدنیا مگر دا ژوندون زمونږ چې کوم نږدې ژوندون دی د دنیا دا ژوندون بس دکه یو ژوندون دی نه وی بل ژوندون خو یې نشته نموت ونحیا چې مونږ مړه کېږو مونږ ژوندي کېږو ان څوک مري څوک ژوندي کېږي بس خبره به ختمه وما يهلكنا الا الدهر او نمړه کوي مونږ لرا الا الدهر مگر د زمانه رفتار او د زمانه تیرېدل دا خو بس یو انسان نه بس زمانه دغه دی څنګه چې سموده چې کنه بوټي راوخیږي او بیا ورو شنه شي بیا غړ شي بس بیا وچ شي او بس ختم شي نو دارنګه موږ به ختمېږو بالکل او دوباره به جمع کېدل وی نشته نو زمانه ته به نسبت کوخه ودا کار بس زمانه کوي لکه اوس هم بعضې خلک یاره وایي زمانه ډېره خرابه شوې ده حدیث مبارک کې ورځې نه منه راغلی ښه وایي داسې مه وایئ الله پاک په دې زمانه کې دا حالات او دا انقلابات الله زه پیدا کوم ښه نو داسې ویل نه پکار چې زمانه خرابه شوې ده لکه زمانه چلونکي او دا حالات پیدا کوونکي الله دی دا زمونږ خپل اعمال دي چې موږ د خپل عمل د وجه نه په ځان باندې هغه ټیمونه خراب کړه هغه مکانات سپېره شو هغه زمانه هم را باندې زمونږ د وجه نه سپېره شي کني زمانه ګوره سپېره نه ده الله پاک وایي دا هر څه یعنې چلوم زه د زمانې دا حالات وي زه راولم او بعضې خلک پکې لا داسې وایي یاره وایي خلک ډېر خراب شوی دی ښه هر سړی وي خلک نو دا خلک څوک دی خو ته یې او زه یې مه که نه نو ځان ولې نه ټیک کوو او چې څوک دا د لویې د وجې نه وایي چې نور څوک یادوي ښه ځان پکې نه یادوي نور خلک وي خراب شوي دا خو ډېر د لویې خبره ده ښه دا خو بیا لوی تکبر دی وما لهم بذلك من علم نشته دی دوی دپاره په دې خبره باندې څه علم او څه دلیل چې بس دا زمانه او زمانه چې کومه مونږ مړه کوي او جمع دي کوي انهم الا يظنون نبي دوی مگر اټکل ګمان نه کوي دا بې دلیل خبرې کوي واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او په هغه وخت کې چې لوستل کېږي په دوی باندې زما آیاتنا واضح الله قرآن بیانېږي چیر دوباره به جمع دي کېږي نو دوی به بیا چې زمونږ پلاران نیکونه راولئ که نه هراته جمع دي کوي نو بېوقوفان وو که نه قرآن چې کومه خبره کوي اسلام چې کومه خبره کوي نو هغه دا ده چې د مرګ نه پس به دوباره چې کله قیامت شي دا خلک به بیا جمع دي کېږي په دنیا کې جمع دي کېدل نه وي چې ته په دنیا کې د ما بابا راوله د ما پلار راته جمع دی که دا خو دوباره چې دا قیامت راشي او دوباره شپېلې ووهلی شي نو دا خلک به بیا جمع دي کېږي نو الله فرمایي چې دوی باندې کو قرآن بیانېږي چې دوباره به جمع دي کېږئ ما کان حجتهم نو نوي دلیل او خبرې د دوی باندې معنی د دوی نه الا ان قالوا مگر دا چې دوی وایي ایتو بآبائنا چرا ولې زمونږ هغه پلاران نیکونه هغه راته وي جمع دي کوي که نه ان کنتم صادقین که تاسو مسلمانان رښتیني یئ قل الله یحییکم وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله به تاسو جمع دي کوي ورته ووایه چې په دنیا کې هم الله پاک تاسو جمع دي کوي قل الله یحییکم الله پاک جمع دي کوي تاسو ان دنیا ته راوستئ ثم یمیتکم او بیا به الله پاک مړه کوي تاسو په خپل پر ټیم به مړه کېږئ ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا به راجمع کوي الله پاک تاسو په ورځ د قیامت کې بیا به دوباره جمع دي کوي او راجمع کوي به لا ریب فی چې نشته دی شک او د هغې په راتلو کې او په دغه جمع کولو کې څه شک نشته ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهیږي نه د الله په قدرتونو د الله قدرت چې کوم نه مني د هغې نه منکر دي نو ځکه دا خبرې دي صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون
دې آیاتونو مبارکو کې الله تعالی فرمایي چې د اسمانونو او د ځمکو حکومت اختیارات دا ټول د الله سره دي. قیامت چې کله قایم شي بیا په دغه ورځ هغه خلک چې په باطله باندې دي، په غلطه لاره باندې دي، په کفر باندې دي، د هغه خلکو هلاکت به بیا ښکاره شي. هغوی به بیا په خساره کې وي، بیا به ته معلومات وشي. او دا ټول خلک به ته وي اینې چې په زنګونانو باندې به پراته وي. په اول کې به انبیاء علیهم السلام او نیکان خلک او مسلمانان او کافران دا ټول په دې زنګونانو باندې د یارې د وجه نه پراته وي. او انبیاء علیهم السلام او کامل مسلمانان به د ادب د وجه نه هغه په زنګونانو باندې داسې ناست وي. نو بیا خو به د انبیاء علیهم السلام او د نیکانو خلکو نه هغه یره ختمه شي او دا کافران به خطرناک حالت کې وي. او دا ټول کافرانو او نافرمانه خلک به اړولي پراته د یارې د وجه نه. او دا ټول خلک برابر لیکي کې خپل عمل نامې ته چې راشي اوس حساب کتاب چې وشي، او چې تاسو کوم عمل کو نو د هغې بدلې به ته میلاویږي. او دا عمل نامه چې ده الله پاک وي دا په تاسو باندې به ګواهي دي ښه ټیک دي که فرشتو پکې هر څه به برابر لیکلي وي. الله پاک فرمایي چې ما زما فرشتو به لیکل کول که نه چې تاسو کوم اعمال کول. چې کوم مؤمنان خلک دي الله پاک په خپل رحمت کې داخل کړي. او الله تعالی فرمایي بس دا لویه کامیابي ده. او چې کوم کافران دي دوی ته به وویلی شي چې تاسو ته آیاتونه د الله تعالی کتابونه هغه چې کوم دی بیان شوي نه اوسه، خو لیکن تاسو تکبر او لویي کړې وه او مجرمان خلک وای. او چې کله به دا تاسو ته وویلی شو چې قیامت حق دی راځي به، نو تاسو پکې لا داسې وي چې قیامت پکې لا څه شی دی او دا خبر به تاسو کولی چې زمونږ په یقین نشته، هسې یو ګمان شانتې دی کیدای شي قیامت راشي خو یقین هم پرې وي نشته. نو الله تعالی فرمایي چې د خلکو ټولو ته به هغه د خپلو عملونو سزاګانې بیا ښکاره شي او عذابونو پورې به یې خنداګانې کولې، هغه عذاب به بیا په دوی باندې نازل شي. نو الله تعالی فرمایي ولله ملک السماوات والارض، خاص الله پاک د پاره حکومت آسمانونو او د ځمکو. ويوم تقوم الساعه، او په هغه ورځ باندې په هغه وخت چې قیامت قائم شي، يومئذ يخسر المبطلون، په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې به په خساره کې شي دا باطل پرست خلکو، یعنې دوی خساره نقصان به بیا ښکاره شي. په خساره کې دي، په نقصان کې د اوس نه دي، هغه نقصان به بیا ورته ښکاره شي. وترى كل امه جاثيه، او تبعینی اے مخاطبه الله پاک وی اے انسان تبعینی كل امه، دا ټول امتونه دا ټول خلق جاثيه چې ناس په وی په زنګونانو باندې اړولي، څوک په یاري د وجنا څوک په ادب د وجنا. كل امه تدعى الى كتابها، دا ټول امتونه دا ټول خلق برابر لیکيږي د حساب کتاب د پاره الى کتابها، هغه خپل عمل نامو طرف ته چرشه اوس عمل نامې اول ولې عمل نامې هغه ریکارډ مو ووري د نیکه او د پدای. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، نن به بدلی درکړې کیږي تاسو ته د هغه چې تاسو کوم عملونه کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، الله بو ته فرمای هذا چې دا کتابونه زما هغه عمل نامې دي، یعنی هغه عمل نامې چې زما فرشتو لیکلي دي. ينطق عليكم بالحق، چې خبرې کوي او گواهی کوي په تاسو باندې ښه ټیک ټیک. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بشک مونږه لیکل
هغه چې تاسو کوم اعمال کول الله وی هغه ما لیکل زما فرشتو لیکل فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات پس هر چې هغه کسان چې ایمان راوړي نیک عملونه کړي فيدخلهم ربهم في رحمته پس بداخلي به هغوی لره پروردگار د دوی په خپل رحمتونو کې ذلك هو الفوز المبين الله فرمای دا پر رحمت کې داخله ول چې دي دا کامیابی د ښکارا واما الذين كفروا او هر چې هغه کسان چې هغه کفر کړو دا الله نظام او دا الله پاک آیین نو منلې ناغوی ته ویلې کیږي افلم تکن آیاتی تتلا علیکم چې آیا پس نو دما آیاتنا او دما احکامات چې هغه لوستل کېدل پتا سو باندې فاستكبرتم پتاسو لوی کړو او تکبرن کړو وکنتم قوما مجرمین او تاسو مجرمان خلقو واذا قيل ان وعد الله حق او په هغه وخت چې وګورئ شو چې بشک وعده د الله پاک هغه حق دي د دوباره جمع کولو هغه وعده حق دي والساعه لا ريب فيها او قیامت دې نشته شک او د هغه براتلو کې نو چې کله تاسو په دا وویل شو او دا بیان بل خلکو کو نو تاسو چې قیامت پکې لاته دي هغه اوس ډیر خلک وی کنه وی دا هغه بینه څوک راغلي دي او سپته وی لګي نو دا ډیره کور د کفر خبره ده چې مسلمان دا خبره کوي ولې انسان کافر کیږي بیا دا خو د یو قسم شک شو په دوباره ژوندون کې نو چې کله دوی ته وویل یو به شو قلتم نو تاسو به وی ما ندري ما الساعه وی مونږ نه پویو چې قیامت پکې لا څه شي دی وی مونږ ته پته نشته دی به دا خبره کوله کافرانو ان ظن الا ظن مونږ ګومان نه کوو مگر یو ګومان شانته او یا چې ګومان شانته دی کې دې شي راشي خو یقینا بنشتا وما نحن بمستيقنين او نو مونږ یقین کوونکی وبدا لهم سيئات ما عملوا او ظاهر بشي دوی ته الله پاک فرمایي سيئات ما عملوا سزاګانې د هغه چې دوی کوم عملونه کړیو نو دوی ته باغ خپل خراب اعمال داغه سزاګانې بیا ښکار شي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل بشي په دوی باندې هغه عذابونه چې دوی پاغه پروتو کې کولې او الله پاک طرف نه بوته وایي شي چې وځ دا رنګ په دوزخ کې به همیشه د پاره یې ښه لکه څنګه چې تاسو زما ملاقات یې کړو نو الله پاک وته فرمایي چې دا رنګ تاسو زمانه یې یعنی ير به نه وي او مطلب دا چې همیشه د پاره دلته کې دوزخ کې به پراته یې اوس څوک مددګاران هم اوس نشته وقيل اليوم ننساكم وبوي شي دوی دا الله طرف نه جان یوم ننساكم چنن مونږه هیر کو تاسو درا ان مونږ تاسو هیر کړی ان دوزخ کې اوس همیشه پراته یې کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو هیر کړو ملاقات د ورځې تاسو چې دا ورځ ده تاسو دا هیر کړی وکنه وما واكم النار او زید اوسېدو تاسو به دوزخي وما لكم من ناصرين او نبوي تاسو پر څوک مددګارانو او دا عذابونه به تاسو ته ولې دي دا الله آیاتونه دا الله دین تاسو په باغې پورې خنداګانې کولې چا بخکاره او چا په اشارو کې او چا پړه کې اساس په کوتا قتل او دنیا چې کوم دې بس دوګه کړی وای تب وجه همیشه د بدل کې دنیا کې وای نو الله تعالی به فرمایي چې بس د دې دوزخ نه بتا اوسې نه همیشه د بار تاسو دلته کې دوزخ کې انا بتا کو نه دا مطالبه کیږي چې شابه او توبه وباسي اوس په کوم دې تاسو ایمان قبول شي یا ګینه دنیا ته واپس اولې غلې شي او بیا ور الله پاک مهلت ورکي نه بس دغه لک ټیم دی بیا راتلی نشته ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا عذابون تاسو توام
پتا سو باندې عذابونه په سبب د دې دي چې بشک تاسو نیولیو د الله آیاتونه د الله احکامات او حضوان ټوکې کړې شوي وغرتكم الحیات الدنیا او دوکه کړی وای تاسو ژوندون د دنیا تاسو چې بس همیشګي نه دلته کې اوسېدل دي او دا مزید او عیاشي دي فاليوم لا يخرجون منها پس نن الله پاک فرمایي چې په آخرت کې بلا يخرجون منها دوی نه راوخلې کېږي دغه اورنا او دغه دوزخ کې به کافران همیشه د پاره وي ولا هم يستعتبون او نبدي واپس کړي کېږي دنیا ته او نه مطالبه کېږي د دوی نه یشابه وستوبه وباسي او تاسو ایمان بګینه قبول شي بیا ایمان انته کې قبليږي نه د ایمان راوړو د توبې لپاره دا دنیا ده الله فرمایي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين چې هغه الله تعالی له حمدونه دي چې بس مسلمانانو جنت ته ورسول او د الله د دین دشمنانو دوزخ ته ورسول هغه الله پاک تعریفونه لایق دي ولله الحمد وخاف الله لپاره تعریفونه دي هغه الله پاک رب السماوات ورب الارض هغه مالک اسمانونو او مالک زمکو دی رب العالمین او مالک ټول مخلوقات دی وله الكبرياء في السماوات والارض او خاص هغه الله پر لوی دا او هغه پر عظمت ته پاسمانونو کې او پزمکو کې اصل لوی او عظمت هغه الله لره دی او دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي دي چې دا لوی زما سره خایيږي چې څوک لوی کی تکبر کوي الله پاک دوزخ ته ویوله نو خاص هغه الله پر لوی د پاسمانونو کې او پزموکو کې هغه معبود دی هغه خالق دی حکمران دی او هو العزیز الحکیم هغه الله پاک غالب